ورجانې داود د کور مینل صفایي که باندې شوم. داود وروره ستړی مه شې، څنګه یې ښې؟ الله فضل ده خورې ستاسو خیر د الله نه غواړو نو. بس ډېره مننه ستاسو کور مو ودان. او مننه. بس یو خبر مې ته راوړی ده، خلک وختو سپوږمۍ ته. مونږ په دغه شان کې یو نوی غانتې کې خبر دی زمونږ د سکول حال به تاسو ته درکړم چې هغه ماشومانو څه کارکردګي زمونږ په ضلع کوروم کې د بورډ ریزلټ کې کړی دی چې بورډ کوم ریزلټ وتلی دی هغه سکول څه کارنامه کړې ده هغه به زه تاسو شریکه کړم. نو احمدزی ورته وایي دې کې های سکول ده، د دې د لسم د انم ته څومره هلکان دي او دوی کې یو هم نه دی پاس شوی، ټول پیل شوي دي خوجانې. او دا کمزوري به د چا وي خورجانې؟ لږ غندې کې د نړیواله سطح باندې تاسو هم په دې باندې تازیه وکړئ چې دا ولې دا شانتې کې شوي دي چې ټول ماشومان یې پیل شوي دي. دا د هلکانو سکول دی؟ دا د هلکانو سکول ده، پوه شو. په دې کې کم نس کم پوه شوي 40 ماشومان دا ټول پیل شوي دي، یو هم په دې کې پاس نشته نه. او دا د سرکار سکول دی او دې کې دغه شانتې کې حال شوی دی نه. او دا کورمه کې کوم ځای کې دی؟ دا پړه چینار څخه نږدې احمدزی ورته وایي په دې کلي سکول دی. او دې کې ما په خیال استادانو او ما په ښه کردار نه شي لیدی، پوه شوې. ځکه انتلاکي خلکو به هم په دې باندې څه کوشش نه وي کړی، بلکې به تعلیمي ادارې هم دې باندې لږ غنتې کې سوچ وکړي چې دغه شانتې کې حال زموږ د سکول ویلی دی چې یو ماشوم هم نه پاسېږي. او خلک چېرته لاړو، زموږ سکولونو حال څنګه دی، پوه شوې. او دې وجوهات په کار معلومول غواړي چې دې ماشومان ویلي دا ټول پیل شوي دي. تاسو په خپله باندې به دغه معلومات راټول کړي که نه؟ اکثر موږ د دې کورمې او د ځینو قبایلي ضلعو نه اورو چې هلته استادان نشته، د استادانو کمی دی، د کتابونو کمی دی سرکاري سکولونو کې. ستاسو په خیال یې وجه څه ده؟ زمونږ په خیال کې وجه دا دی چې یو نګراني نشته، استاد صحیح ډیوټي نه کوي. او بل وجه چې زمونږ ټول پاکستان په دې خطه کې د سکولونو چوټۍ زیاتې دي او ټول خود خپل مرضي شروع ده، پوه شي. استاد په خپلې مرضۍ باندې لګیا دی، بله اداره په خپلې مرضۍ لګیا دی او د ډاکټر په خپلې مرضۍ لګیا دی. دې اصل وجوهات دا دي. او کتابونه الحمدلله د سکول ماشومانو ته ښه پر وخت په ضلع کوروم کې رسېدلي دي او موږ په دې باندې ښه پوره نظر دی چې کتابونه شته، خو استاز او د تعلیم محکمې دې غفلت پکې ډېر دی په دې خبرو کو. سمه ده، ډېره مننه ستاسو د دغه معلوماتو راکولو نه. مننه. السلام علیکم. وعلیکم سلام.